وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. مخکې رکوع کې اهم مسله دغه ذکر شو چې صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې د زنانو په حواله د هغې د ماهوارۍ د موږ دپاره څه حکم دی. او بیا د قسمونو حکم ذکر شو چې کله تاسو قسم وکئ نو په هغې کې په ځینو قسمونو کې تاسو ګناهګارېږئ او ګناه نه ازادېدلو دپاره کفاره ده. هغه کفاره به ورکوئ نو تاسو ګناه به ختمیږي. او اوس په دې رکوع کې د طلاق یو بله مسله ذکر کیږي. هغه طلاق چې په هغې کې ښځه واپس ښځه کېدی شي هغه په دوه قسمه دي. یو ته طلاق رجعی وی او بل ته طلاق باین وی. طلاق رجعی داسې طلاق دی چې سړی ښځې ته یو طلاق ورکي او د هغې د عدت پوره کېدو نه مخکې هغې ته رجوع وکړي، مطلب واپس ورته ښځه ووایي. نو دا ښځه ویل په ژبه باندې یا په عمل باندې دواړو کېدی شي. او مسله پکې ودا ده چې کله سړی یو طلاق ورکي او بیا ښځې ته رجوع کوي نو په هغې به دوه ګواهان مقرروي باقاعده چې تاسو ګواه شئ ما دې ښځې له یو طلاق ورکړی او هغه طلاق ما واپس واغستو، دا ښځه مې واپس ښځه شوه. نو بیا هغه پرونۍ خبره ده چې بیا به ورسره کارتوس دوه پاتې. بیا دپاره که دی یو طلاق ورکړي نو دوه به حسابېږي، که دوی ورکړه نو درې به حسابېږي. دغه شان یو سړی زنانه ته طلاق دو طلاق ورته ورکړي نو په هغې کې چې دوباره نکاح وشي نو دا ښځه واپس ښځه کېدی شي. خو په هغې کې بیا شرط دا وي چې په دې نکاح کې به د ښځې رضامندي شامله وي. د ښځې نه به پکې تپوس کولی شي که هغه وایي چې زه واپس نکاح ته تیاره یم نو ټیک ده، او که نه وایي چې یاره بس مالی طلاق قسم را کړي دي، مه کوئ چې وخت مې پوره شي چې ازاده به شم، نو دا هم دا یې خپله خوښه ده. نو اوس چې دا سړی ښځې له طلاق ورکړي نو د دې ښځې د ازادېدلو سره د دې چې کوم مهر دی د هغې مسله به راځي. نو دا څلور صورتونه په دې کې جوړیږي چې په هغې کې دې سړي باندې کله مهر لازمیږي کله نه لازمیږي. که د سړي تش نکاح شوې ده او د ښځې سره دی میلاو شوی نه دی او طلاق یې ورکړه نو دی به دې زنانه ته متعه ورکوي. متعه معنی جوړه جامه به وله کوي. که مهر چې مقرر شوی هغه پې نشته، مهر چې په دغه مقرر شوی دی په هغې کې پیسه نشته. او که چېرته طلاق یې ورکړه په داسې حالت کې چې دې ښځې سره میلاو شوی هم دی او نکاح یې مخکې شوی او مهر یې مقرر شوی نو دی به بیا پوره مهر ورکوي. څومره مهر چې مقرر شوی دی دغه یو ځل میلاب سره به هغه پوره په ده باندې لازمیږي. که چېرته په نکاح کې طلاق نو مقرر شوی او د میلاوېدو نه مخکې طلاق ورکړو نو نیم که طلاق د مهر مقرر شوی او د میلاوېدو نه مخکې طلاق ورکړو نو بیا به نیم مهر ورکوي. او که چېرته طلاق نکاح تړلی شوی دی خو مهر پکې نه دی مقرر شوی. کله کله نکاح داسې هم کېدی شي چې نکاح وشي خو په هغې کې مهر مقرر نه شي. نو چې مهر مقرر نه شي او دی بیا طلاق ورکړي د میلاوېدو نه وروستو نو بیا به دې زنانه ته مهر مثل ورکوي. مهر مثل مطلب دا چې د دې د مور او د خور کم مهر دی هغه شانې مهر به ولې دا خاوند ورکوي. دا مختلف صورتونه جوړیږي په دې کې. نو الله پاک وایي چې
چې دا مہر خو مقرر کړی وي تاسو که چېرته داسې وشي چې دا زنانه دا خاوند ته خپل مہر مکمل پرېږدي نی غواړي ته انو کله کله داسې وشي بس زنانه وایي د خپل مہر نه غواړم خدا په دغه صورتونو کې هم راتلی شي چې دا زنانه طلاق غواړي خاوند ته وایي ماله طلاق راکړه مہر در نه غواړم نو دې ته بیا خلع وایي دا یو بله مسله ده پکې بهرحال تاسو دپاره ټول مسایل زده کول ضروري نه دي د ځای سره چې مناسب څه لږ لږ مسایل هغه به ورسره وایو الطلاق مرتان هغه طلاق چې هغې کې رجوع کیدی شي مرتان دا په دوه قسمه دي فامساکم بمعروف بیا ساتل دي د دې زنانه ځان سره بمعروف په ښه طریقې سره او تسریح باحسان یا آزادول دي د هغې باحسان په ښه طریقې سره بس پرېږده چې ستا آزاده شي یا که اراده دې ورته دا وي چې مخکې ژوند به ورسره ښه تېرومه نو بیا ته رجوع کولی شي واپس دې ښځه کېدی شي هغه به ښځه کې او ښه ژوند به ورسره تېرې خو دا د مکې کافرانو به دا عمل کوو چې ښځه له به طلاق ورکړه بیا به ورته وي اخوا به در سره ښه ژوند تېرومه او رجوع درته کوم نو بیا چې رجوع بیا ورته وکړه بیا به ورسره ظلمونه کول بیا به ظلمونه ورسره شروع کړه نو بیا به وله بل طلاق بیا ورکو بیا به یې ورته رجوع وکړه دا د ځانه یو مسله جوړه کړې وه چې دا یو طلاق نه دی بس هغه یو به حسابېږي اړ وخت واپسې دویم شته نه ولا یحل لکم او جایز نه دي تاسو دپاره ان تأخذو چې تاسو واخلئ مما آتیتموهن هغه چې تاسو ورکړی وي دوی ته مهر مو ورته څه ورکړی دی نو په هغې کې به تې څه نه غواړي اب وله ټول ورکې الا ان یخافا مگر دا چې دا دواړه یریږي الله یقیما حدود الله چې قایم به ونه ساتلی شي حدود د الله پاک یعنی د الله د ښودلې لارې مطابق به دي د ښځې خاوند مطابق ژوند تیر نه کړی شي فان خفتم که تاسو یریږئ ای مؤمنانو الله یقیما چې دوی به قایم ونه ساتلی شي حدود الله د الله پاک مقرر کړي حدونه فلا جناح علیهما نو نشته ګناه دې دواړو باندې فیما افتدت به هغه چې ورکړه وکړي دا زنانه به په هغې سره مطلب چې دې خاوند ته دغه مهر ور وبخي او ورته وایي بس ما پرېږده مهرونه زنه نه غواړم نو چې کله ښځه د طلاقو مطالبه وکړي او خاوند ورته وایي زه طلاق نه در کوم او په څه ذریعه باندې دا ښځه د خپل خاوند دې ته راضي کړي چې دا دې ورله طلاق ورکړي نو دې ته وایي خلعه نو په خلعه کې د زنانه مطالبه ضروري ده چې دا به مطالبه کې ماله طلاق راکړه او په هغې باندې به هم دوه کسان کینی یو کس د زنانه د طرف نه یو کس د نارینه د طرف نه او دواړو د صلح کوشش به کوي چې تاسو ګزاره وکړئ طلاق مه کوئ دا طلاق د الله ډېر بدي شي ګزاره وکړئ یو بل سره او په ښه طریقه باندې ژوند تیر کوي نو دغه جرګه به پکې مقرر شي هغه جرګه به باقاعده د هغې سره مذاکرات وکړي خبرې اترې به ورسره وکړي هغې به دې ته تیار کړي چې واپس دې ښځه خاوند پاتې شي او که ښځه خامخا وایي چې جوړ مې ورسره نه راځي نو بیا هغې ته دا حق شته چې هغه د خلع مطالبه وکړي نو په خلع کې به خاوند ته مهر پاتې کېږي که فرض که دا خاوند وایي چې په مهر مې تش ګزاره نه کېږي تا چې پرېږدم زه به اوس بل واده کوم تش په مهر خو واده نه کېږي ماله پسې نورې پیسې پکار دي نو بیا د جوړ خبره ده نو چې په څه باندې ورسره جوړ وکړو اگر چې دغه وروستنۍ پیسې د دپاره مکروه دي د مهر نه علاوه تلک حدود الله دغه حدونه د الله پاک دي فلا تعتدوها نو د دې نه مه وراوړئ د الله حدونه مه ماتوئ د الله حدونه مه پایمال کوئ ومن یتعد حدود الله ومن یتعد او څوک چې ور واوښتو حدود الله د الله د حدونو نه فاولئک هم الظالمون نو دغه خلک هم دوی ظالمان دي نو اوس موږ پښتانه چې د طلاق خبره اورو نو پای کې مو سره دغه خبره تړلې ورسره ملګري کړي چې دا خو چې اوس بل خاوند سره نکاح نه کړي نو دا دته بیرته نه ښځه کېږي نو په دغه دوو صورتونو کې بغیر د بل خاوند د نکاح نه دا ښځه واپس ښځه کېدی شي
ما تاسو ته خبره کړې پښتانه خو په یو دو نه رامنې کیږي کنه اخو درې ورکې انو چې درې ورکې نه د درې حکم بیا داده فإن طلقها کدی خاون طلاق کړه د خپل خزا په دریم طلاق باندې فلا تحل له نحلالیږي د لپاره من بعد پس د دې دریم طلاق نه حتا تنکح تر دې چې دا نکاح وکي زوجن غیره د بل خاون سره نکاح وکي نو البد د لپاره جایز کیږي نو تش نکاح نه دی ګوره د نکاح اصل مقصد چې دی هغه پکې حاصل شنو اله نه که یو ځلی کار سو دل چې خو یو ځل خامخه مقصد حاصل شي نو چې کله دا زنانه د بل خاون سره نکاح وکي نو داغي ترتیب بدای چې یو خاون طلاق کړه نو د دې عدت به تیر شي عدت مخکې راغی ثلاثه قروء کنه درې بیماری را لې درې بیماری نه پاک شو نو دا به آزاد شي دی آزادې دون پس به دا د بل خاون سره نکاح وکي هغه بل خاون به خپل طبيعت باندې به طلاق ورکړي دا مقررتیا و پکې نه اوس خدغه کاتی شروع دي په دې اسلام آباد کې باقاعده یو ګینګ دی د لپاره او هغه داسې جنکه او زنانه لټئی باقاعده چې داغي د خځو خاون طلاق شوی او هغه پسې لټون کوي چې را د دی واپس د یو بل سره جوړ برابرې دوه ته اراده شته دا لټونی وکي نو چې دا لټونی وکي نو هغه سړیم کانټیکټ کې هغه سره رابطه وکي وای مونږ بدل سره جوړ برابر کو او ته به څومره پیسې ورکړې شي انو چې پسو کې هغه او بیا غ زنانه سره رابطه وکي مونږ بدل سره جوړ برابر کو او ته به څومره پیسې ورکړي نو غټ پند داغي نه واخلي او بس په نوم باندې نکاح وکيو واپس ولا به طلاق ورکي او هغه شان نو دا مقررتیا چې پکې کیږي چې خامخا د دې د پاره نکاح کوي نو نبی عليه السلام فرمایي حدیث مبارک دی لعن الله المحلل والمحلل له چې دا کم کس دا معامله کوي چې ما د پاره د اخذ حلال شي دا سکار را لو کوي نو دا په د باندې لعنت ته او چې دا کم کس دغه کار ولا کوي نو هغه باندې لعنت ته مطلب دا کار په دغه حواله باندې چې مقررتیا پکې وشي نو بیا به مکروه تحریمی ګناهګاری کی بکی اگر چې هغه عمل وکړو نو خدا خزا آزاد شوا ابي دې بل د پر بیرته حلال شو فان طلقها کطلاق ورکو دی دویم خاون دی زنانتا او بیا عدت تیر شو فلا جناح علیهما نشت گنا دی دواړو باندې اي تراجعا چې دواړه رجوع کی او بلتا هغه اولنې خدا خاون هغه دوباره یو بل سره نکاح کول غواړي نو به په پابندی نشته خو شرط پکې داده ان ظننا ان يقيما حدود الله کده دیدا ګمان وی چې آینده ژوند کې به قائم وساتل شي حدود الله پاک یعنی بیا به د الله پاک د سنا فرمانی اونکی چې په هغه کې بیا د طلاق معاملې ته خبر ورسی وتلک حدود الله او دغه حدود د الله پاک دی یبینها بیانې لقوم يعلمون هغه قوم ته چې هغه پويږي ای پویږي په خبره باندې او دا عقیده ساتي چې د الله دا خبره منل د ما د پاره د فائدې خبره ده واذا طلقتم النساء د بیا دا غولنی طلاق خبره ده طلاق رجعی چې مونږ کم یاد کړو انو چې کله یو طلاق زنانه ته سړی ورکی او دا بیا داغه عدت رواني تیریږي نو د عدت په اخره کې پمینس کې پاول کې خاوند ته په هر وخت کې اجازه ته چې دا ورته رجوع کې واپس خپل خزه جوړه کی و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کې خزي فبلغن اجلهن نو ورسیږي اغه خپل نیټه ته یعنی دې ته نږدې شي چې نیټه پوره شي د عدت پوره شي فامسكوهن دی اوسات ایزان سرا بمعروف په خطر کې سرا رجوع ورته وای چې تب بزما خزي او سرحوهن یا آزاد کی دی لرا پرید دی لرا بمعروف په خطر کې سرا چې عدت پوره شي وبس آزادی شي اګه تاسو دا اراده کړی چې په طلاق مې په یو گزارو کو خمه او يروله او اوس وته رجوع کوم او بیا به سره ظلمونه کوم او بیا په داسې ژوند پکور کې تیروم چې دا بیا دې تیار شي چې طلاق وغواړي کله کله بیا خلک داسې مو کی یو مسله مخکې ورځ راغلی و سړی حیران شي مونږ چې دې مفتی کورس کې ونه پای کې به مونږ کوشش دا کوو ډېر مسلې بم کتلې نو ماته ملګرو وی
وې ته ټوله ورځ لګیا د مانځه مسلې ګوري، د روجو مسلې ګوري، د زکات مسلې ګوري، د عقیدې مسلې پکې نه ګوري، د مالیاتو مسلې نه ګوري، معاشرت مسلې نه ګوري. تا دې له دومره زور ولې ورکړی؟ ما زه چې خپل کلي ته لاړ شم نو هلته به یو تپوس زمانه خلک د مانځه کوي، دوه تپوسونه به بیا د روجې کوي چې د روجې میاشي، بیا به د زکات تپوسونه کوي. او نو چې زه کلي ته رالم نو هلته کاته بل شان و. نن سبا چې ما ته 10 ټلیفونونه د ورځې وشي او د مسلو تپوس خلک کوي که نه، نو په دې کې دا 3 مسلې د طلاق وي، 3 یا 4 په دې کې د میراث وي، او دا نورې مسلې مشترکې د دې خوشا د نورو خبرې. نو بس د طلاق او د میراث دا مسله دا ډیره زیاته عامه شوې، او بیا سړی طلاق ورکړي او بیا پې منکري. هلته ښځه وایي چې ما په خپلو سترګو په خپلو غوږونو اورېدلي دي، په خپلو غوږونو مې اورېدلي دي، حرام د ده سره تعلق څنګه وساتم؟ چې د ښځې نه تپوس کوي وایي طلاق یې راکړي، د خاوند نه تپوس کوي ما نه دي ورکړي، منکر شي پې. نو په دغه کې بیا ښځه تلي پلار کره ناست دی او بیا مقدمې رواني. نو د ښځې دا تشه دعوه خو هم موږ نه منو، خو دا د پښتنو علاقه ده. زنانه په ځان باندې دغه تور په اسانه باندې نه راړئ، په اسانه باندې دغه تور په ځان نه راړئ، او چې دغه دعوه هغې وکړه او بیا دا دې حد ته پکې لاړه شي چې هغوی د حرام تعلق د دې سره نشم ساتلی، نو بیا زموږ یقین پیدا کېږي چې یاره دا خبره به وي داسې ښځه هسې په ځان باندې کور نه وراني. او دلته سړی نشهیي او یا لوپري یا بل څه او هغه کار خراب کړی بیا منکري. نو مسلې ډېرې نازکې شوي دي په دې زمانه کې، نو ډېر زیات احتیاط پکار دی. د سر اړو دا ټکې په خوله باندې راولم، په عامو حالاتو کې هم مه راولم. دا اوس مونږ په سبق کې ضروري دی که نه، دغه الفاظ ویم نه، څه ضرورت شو؟ او بیا چې غوسه کېږي او بیا په هغه کې په جګړه کې د سړي سره په جګړه بار په کلي کې په جګړه او په ما د ښځه طلاقۍ کې ما داسې وکړه. هلکه بې غیرته داسې ولې نه وی؟ ده به د څلورم چت نه راودانګم که ما داسې وکړه، زه به ځان په ټوپک وولم که ما داسې وکړه. غیرت به دې په دغه ځای کې معلوم شي. نو دی لګیایي خبره معامله د بل چا سره، ښځه په کور کې ښه په ارام باندې ناسته، په ما د ښځه طلاقۍ کې داسې، او بیا چې ووایي یاره زه په ځان نه یم پوه شوی، غوسه وم او بس منکري پې. نو دا انتهایي د فساد دور دی، ډېر زیات احتیاط په دې کې پکار دی. هسې نه سړی په دې ګمان کې چې ګنې زه جایز تعلق ساتم په کور کې او حرام تعلق ساتي. ولا تمسکوهن مساتئ دا زنانه ځان سره ضرارا د پاره د ضرر، لتعتدو چې تاسو ظلم وکئ، زیاتی وکئ په دې زنانه باندې. ومن یفعل ذلک چا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، نو ده په ځان ظلم وکړو. الله هغې سره به څه وکړي؟ دنیا کې بیا څه ورځې ودردئ، تکلیف به ورته ورسي، هغه به په خفګان کې وخت او ژوند تیر کړي، خو الله ته مخامخ کېږي که نه؟ نو دا خو د الله په حکم باندې الله تا ته جایز کړی ده. پردی ښځه د راغلې تا کور کې ناسته، تا سره تعلق جوړ شوی دی، ولې؟ د اجازت چا درکړی؟ نو د اجازت الله درکړی ده. الله دغه اجازت مني، او چې کله الله وایي د دې حقونه وپېژنه، دې له نرمي ورکړه، د دې سره ګزاره وکړه، او په دې باندې ظلم مه کوه، نو خبرې بیا نه مني. نو چې ستا مطلب و نو په هغې کې د خبره ومنله، میټا میټا حف حف او کړوا کړوا تو، خواږه به خورو تراخه به توکو، تراخه به پکې هم برداشت کوي. هغه خبره چې پتا ښه نه لګي، پتا ښه نه لګي، خو د الله حکم وي نو هغه به پوره کوې، په هغې کې به خوا دې خوا نه کوې. زه اراده وکړم زه یم زه به ایسې غلی غلی په قلاره قلاره سبق ویم چې دا مرۍ مې نه زورلی کېږي. خو دا د خدای د قرآن په خپله باندې هغه جلال دی، هغه جلال ته پکې سړی لاړ شي چې خبره بیا ورانېږي. انو الله پاک وایي تاسو ظلم مه کوئ ښه. ولا تتخذوا آیات الله، تاسو منیسئ احکام د الله پاک هزوا په ټوکو سره، د الله د احکامو نه ډرامې مه جوړوئ. که د طلاق اجازت الله پاک درکړی دی په سختو حالاتو کې چې ژوند دې نه تېرېږي او د ښځې نه ځان ازادولی شي یا ښځه خاوند نه ځان ازادولی شي، دې نه خندا مه جوړوئ. دا خو د الله یو اجازت دی، د تکلیف نه د وتلو دپاره یوه لار درکړې ده. واذکروا نعمت الله، تاسو یاد کړئ نعمت د الله پاک، علیکم پتاسو باندې، وما انزل علیکم، او هغه نعمت یاد کړئ چې نازل کړی دی تاسو باندې، من الکتاب د کتاب نه، والحکمت، او د حکمت نه مراد امام مالک رحمت الله علیه فرمایي د دې نه مراد سنت مبارکه د نبی صلی الله علیه وسلم دی، چې الله در باندې قرآن نازل کړی دی او الله در باندې حکمت او یعنی سنت نازل کړی دی. او نو سنت چې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل دی او کداغي وینا د خبرې دي دا ټول د الله د طرفه نازل دي. دا چې نبی علیہ السلام څه کوي نو الله فرمایي وما ينطق عن الهوى، دا نبی علیہ السلام د خپل خواهش په بنیاد خبره نه کوي، ان هو الا وحی یوحى، دا هغه وحی ده چې الله پاک ورته کوي. نو قرآن مجید دا بیل قسم وحی ده او د نبی علیہ السلام احادیث بیل قسم وحی ده. قرآن مجید ته وی وحی مطلوع، هغه وحی چې داغي تلاوت کولای شي، او احادیث مبارکه وحی غیر مطلوع چې داغي تلاوت خو نشي کولای، عام خلک دای تلاوت نه کوي ها، خو هغه موحده د الله پاک د طرفه باقاعده راغلی ده. وما انزل علیکما چې نازل کړي الله پاک پتا سو من الکتاب په کتاب کې والحکمت او حکمت کې یعنی سنت او د احادیث نبی صلی الله علیه وسلم کې یعظکم به نصیحت کې الله داغه په ذریعہ تاسو ته. واتقوا الله الله نو یریږي وعلموا پوښي ان الله چې الله پاک بكل شیء علیم پارسز باندې پوها دی. واذا طلقتم النساء په دویم ځلی وایو کدا نور پسې وایي راځي خجی ټیم لا ډیر دی ما د بنا حالس منټه تاسو ته پرېدم نو پای کې بس نفل او تلاوت کوئ. الطلاق مرتان هغه طلاق چې پاغي کې رجوع کې دی شي خزه پکې واپس خزه کې دی شي مرتان دا دو قسم دي. مرتان معنا نوعان دو قسم دي. فامساکم بمعروف نساتل دي د دې خزي ځان سره بمعروف په خطر کې سره او تصریح یا آزاد ول دي د دې به احسان په خطر کې سره. ولا يحل لكم او جائز ندی تاسو د پاره ان تاخذو چې تاسو واخلئ مما د هغه مہرنا اتیتموهن چې تاسو ورکړی وی دي تا شی ان حسهم چې طلاق دی ورکړو نو دغه بغیرتی مکو چې په مہر ولا خېټه راځي ان بل په دوه تولو کې خبرو جی ها واو جی हाँ 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 आओ जाओ हाँ हाँ د جمعات ترا رہے आओ जी हाँ چې سامان دې مخکې راغلی دلته ماشاءالله ډېر برکات دي بالکل. نو الله پاک وایي چې تاسو دا کم سیز دیله ورکړی دی نو په هغې کې ابتدا تمه مه کوئ چې څه شی ته واپس واخلئ یا یې له څه بانې جوړې کړئ یا یې باندې دباو واچوئ. البته یو صورت یې دغه کیدی شي که ښځه طلاق غواړي نو بیا تاسو ته مهر پاتې کیدی شي. الا ان یخافا مگر دا چې دوی یریږي الله یقیما حدود الله چې قائم به ونه ساتلی شي حدونه د الله پاک. فان خفتم که تاسو یریږئ ای ښځې خاونده الله یقیم دا پس مدغه ته وایي دی ښځې خاوند د خاندان والا ته وایي که ستاسو دا خیالي چې یاره د دې جوړ نه راځي. فان خفتم که تاسو یریږئ الله یقیما حدود الله چې قائم به ونه ساتلی شي حدونه د الله پاک فلا جناح علیهما او نو نشته ګناه دی باندې فیما افتدت به هغه چې فدیه ورکړي دا زنانه او طلاق واخلي د هغې نه د خپل طلاق د حصول د پاره دا فدیه ورکړي یعنی بدله ورکړي چې دا دومره بدل واخله مال طلاق راکړه. تلک حدود الله دغه حدونه د الله دی فلا تعتدوها نو مو راوړئ د دینه.
ومن يتعد حدود الله سوک چې ورواوښتو د حدونو د الله پاک نه فاولئک دا کسان هم الظالمون هم دي ظالمان دي. فإن طلقها که یو سړي طلاق کړه دا ښځه په دریم طلاق سره فلا تحل له انو نه حلالیږي د دپاره من بعد پس د دې دریم طلاق نه حتی تنکحه تر دې چې دا ښځه نکاح وکړي او د نکاح مقصودي کار پکې هم وشي زوجن غیره د بل خاون سره. فإن طلقها که طلاق کړه دې لره د دویم خاون فلا جناح علیهما او نو نشته ګناه دې دواړو اولني ښځه خاون باندې ان یتراجعا چې دواړه واپسي وکړي خو دغه عدت په دواړو کې شرط دی. اولنی خاون طلاق کړه عدت به تیرې دا زنانه او بیا نکاح وکړه هغه طلاق کړه نو بیا به عدت تیرې دا وقفو پکې منځ کې راځي. ان ظنا کدی ګمان او ان یقیما حدود الله چې قائم به ساتل شي حدود الله پاک وتلک حدود الله دغه حدود الله دی یبینها چې بیانې لقوم یعلمون او قوم د پاره چې هغه پوېږي نو بار بار الله حدود الله ذکر کوي. نو د دې مطلب دا دی چې انسان بخپل ځان پابند مني چې زه په خاصه دایره کې رابند یم او خاصه دایره هغه ده چې ما کلمه ویلې ده نو د الله چې کوم حکم دی ما لپاره دایره ده هغه زما لپاره د ژوند تېرولو دننه یو ځای دی. نو بار بار الله وایي چې الله حد به نه په عمل کې نه به نه راوړي. واذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کوي ښځې او طلاق رجعي ورته ورکوي فبلغنا اجلهن نو هغې ورسیږي خپلې نیټې ته مطلب دې ته نږدې شي چې د دې عدت پوره کیږي. فامسکوهن نو تاسو رجوع کوي دي ته وساتئ دي ځان سره بمعروف په ښه طریقې سره او سرحوهن یا آزاد کوي پرېږدئ بس رجوع ورته مه کوئ طلاق خو داسې هم ورکړی عدت یې پوره شي آزاده به شي. او سرحوهن یا پرېږدئ دي لره بمعروف په ښه طریقې سره ولا تمسکوهن او مبندوي دي ځان سره ضرارن د پاره د ضرر لتعتدو چې تاسو زیاتې وکئ په دې باندې عدت په زیاتوي رجوع ته کوئ بیا طلاق ورکوئ رجوع ورکوئ بیا طلاق کوئ داسې مه کوئ. ومن یفعل ذلک اچا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه نو د په ځان ظلم وکړو په ځان یې ظلم وکړو. ولا تتخذوا آیات الله تاسو منی آیاتونه د الله پاک حضوا پټوکو سره د الله احکام پورې د الله په مقرره حدود پورې د الله په ورکړي اجازهتونو پورې خنداګانې مه کوئ. واذکروا نعمت الله قصدن عمدن د الله پاک په یو حکم پورې خندا کول خو کفر دی او عملی طور داسې ښکاره کول چې د الله پاک دغه حکم اړو ته څه حیثیت ولا نه ورکې څه عزت ولا نه ورکې نو دام خندا ده نو دا به کم سے کم ګناه کبیره وي. قصدن عمدن د الله په حکم پوری د الله په صفت پوری د الله په ذات پوری خندا کول کفر دی. واذکروا نعمت الله تاسو یاد کړئ نعمت د الله پاک علیکم پتا سبانی نعمتونه خدای الله به حساب دي او الله پاک وایي چې دا کم ایمان می تاسو ته درکړی کتاب می درلېږلی پیغمبر سنت می درلېږلی دا د الله غټه نعمت دي. واذکروا نعمت الله علیکم تاسو یاد کړئ نعمت د الله پاک پتا سبحانه وما انزل علیکم او یاد کړئ هغه څه چې نازل کړي الله پاک پتا سبحانه من الکتاب په کتاب کې من الکتاب معنا فی الکتاب والحکمت او په حکمت کې پتا سو نازل کړي یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیث مبارکو کې په سنت مبارکه کې نازل کړي دي. یعظکم به نصیحت کې الله پاک دای په ذریعہ تاسو ته واتقوا الله الله نو یریږي وعلموا پوښي ان الله چې الله پاک بكل شیء علیم په هر څه باندې پوهه دی الله ته د هر څه علم دی او چې تاسو په دې معاملاتو کې سنیت کوئ نو الله ته دا غي پته ده. جی ها نو موجود وسایل چې سړی استعمال کی په ورک سړی پسې موجود وسایل استعمال کی یعنی ممکنه ځایونه چې هغه کې هغه امکان کې دی چې دلته به یې اغل ته پسې لاړ شي. دا نن سبا د موبایلونو ټلیفونونو خبره ده چې په هغه کې د کم د پولیسو سره نور سره کم ذرایع دی هغه اختیار کی او هغه ډیټا وغیرہ راوباسي دای په ذریعہ باندې معلومات کی. دغه شان د شناختی کارت جوړ کړی دی د هغه ریکارډ موجود دی ادرا سره هغه پکې استعمال کی. دا ټول خبرې
چې ممکنه ذرایع کم دي د زمانه مناسب هغه استعمال کی او بیا هم دا سړی پیدا نشي. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډېر ګران مسلک او موجوده زمانه کې زموږ علما د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په مسلک باندې فتوا ورکړي چې سلور کاله کم سے کم بداخذ انتظار کوي. سلور کاله ان سلور کاله انتظار کوي، خو انتظار بدای چې دا باقاعده وسایل به استعماليږي، لټون به جاری، سلور کاله به لټون جاری وي. ان سلور کاله پس کدی نا امید شو مطلب مونږ هر ځای چې کم ممکن هغه موکتو انو بیا با باقاعده دا زنانه کیسو کی درخواست بو کی جج سے تب درخواست کی چې زما دغه شانې مسله ده، خاون مې ورک دی، مونږ پسې هر قسم وسایل استعمال کړه خو پیدا مونږ انو ته مونږ له ډیګری راکړه چې ستا دا خاون مونږ مړ فرض کو او ته آزاد یې. چې کله هغه اجازت ورکو نو بیا هغې نه پس به دی بیا بل ځای کې نکاح کولی شي، بل ځای کې بیا نکاح کولی شي. خو کدی وایي چې یاره په څلور کاله کې مونږ لټون وکړو خو اوس هم لا هم تسلي نه ده، هر ځای نه دی کتلی، نو بیا په څلور کاله باندې هم دا جج فیصله نه ورکوي. دي ته باقاعده مخې ته قرآن کې دي چې تاسو دا تسلي ماله راکئ چې تاسو پوره خواري کوشش کړی دی او نور تاسو سره وسایل نشته، امکان نشته چې دا پیدا شي. نو چې دي کله دا اقرار وکړو چې او زموږ په نیز نور امکان نشته، بیا به هغه ډیګري ورکوي. دغه مسله ده. او ډېر غټ د ثواب کار وکړي، چې په دې نیت باندې د طلاق شوی ښځې سره یو سړی نکاح وکړي چې به یې زه پکې دا خبره شرط کوم نه چې زه به خامخا دا واپس پرېږدم، په دې نیت باندې ورسره پرېښودو دپاره نه. دا عمري اګریمنټ دی که نه، دا عمري اګریمنټ دی چې په مرګ باندې به یو بل نه خلاصي او نو دا د ثواب کار شو. هغه چې صدقه فطر به ته جمعې په ورځ راهیسې بوی نو ټولو خلکو ته به خبره ورسي. اولنۍ خبره خو دا ده چې صدقه فطر دپاره د یو سړي مالدار کېدل ضروري دي. سړی مالداري کې په څه باندې په شریعت اسلامي کې د هغې دپاره مختلف ذرایع دي، خو دغه دوه څیزونه عام طور استعمالیږي چې یو سړی د 52 تولې سپینو زرو مالک دی یا د هغې د قیمت مالک دی، نو دی به مالدار حسابېږي. دا کم سے کم مقدار دی. نن سبا د هغې 60-65 هزار روپۍ قیمت جوړېږي. او یو سړي سره 60-65 هزار روپۍ وي خو په ده باندې نه قرض وي نه دا چې په کور کې داسې خاص ضرورت وي چې هغې نه بغیر کار نه چلیږي، او دا پیسې د ده سره وقتي طور موجود دي، نو دی مالدار حساب دی. په ده باندې سرسایه فرض ده، خو دا سرسایه اوس نه ده فرض جي. دا چې کله د اختر میاشت کاره شي نو فرض کېږي. دا صدقه فطر دی، مطلب د روژې د ختمېدلو صدقه ده چې شکر دی خدای پاکه تا په موږ باندې رحم وکړې، د روژې میاشت دې راوستې وه او هغه د موږ پوره شوه. نو چې د روژې میاشت کاره شي، د اختر میاشت کاره شي، نو په مالدار سړي باندې صدقه فطر ورکول واجب شو. تر څو چې د صدقې د اختر میاشت نه د ښکاره شوي او یو سړی مخکې ورکول غواړي، نو اگر چې هغه کېږي نن چا ورکړه بس بلکل وشوه، د صدقه فطر غاړه خلاصه شوه. خو که فرض که داسې وشوه چې د اختر میاشت ښکاره شوه، یو سړی غریب و په دغه ټیم کې پیسې لاس له رالي، نو مخکې پې نه و واجب، اوس پې واجب شو. او یو سړی ښه ټیک ټاک مالدار دی، خو د آخري روژې په مازدیګر باندې څه چل وشو، پیسې د لاسه لاړې، نو ډاکه پې پرېوته وه چې هاتې غلا وکړه، هر څه چې وشو، خو پیسې د لاسه لاړې او غریب شو. نو چې د اختر میاشت ښکاره شو، نو په ده صدقه ورکول نشته. دا مسله خو اصل کې دا ده. نو یو د نصاب خبره ده، یو د ټیم خبره ده. نو ټیم خو هغه دی اصل کې، خو چون کې علما وایي چې یاره دا صدقه فطر خو غریب سړي له ورکولی شي، او غریب سړي ته 1500 روپۍ ورکړي، نو کېدی شي چې هغه پې اختر ته د بچو له څه چپل مپل واخلي، پیزار پې وله واخلي، څه به پې بل څه کار به پې وکړي. نو دې وجې نه وایي مخکې ورکول بهتر دي. نو چې کم سړي سره
60-65 روپۍ یا د هغې برابر څه تجارتي مال موجود دی نو دی مالدار حسابېږي، خو که دغې نه ورسره کم دی نو دی به غریب حسابېږي. نو په دغه مقدار یا د هغې نه زیات مقدار چې د چا سره دی نو اوس به دی صدقې فطر ورکوي، او د هغې نه ورسره کم دی نو دی د بل نه اوس صدقې فطر اخیستی شي، دی غریب دی دله به ورکوي، دی غریب دی. بیا نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام نه 4 څیزونه داسې منقول دي چې د هغې په مقدار باندې صدقې فطر ورکولی شي. یو وسکي دي، دویم کجوري دي، او دریم وربشي دي، او څلورم غنم دي. زموږ پښتانه په یو غنم پورې نښتي دي، د نور شی پکې اړو یادوي نه، نور پکې اړو یادوي نه ځکه هغه ګران دي که نه. غنم په دې علاقو کې ارزان دي، چونکې عربو کې عام طور غنم نه کېدل، اوس ډېرو علاقو کې کېږي، خو هغه زمانه کې غنم نه کېدل، نو غنم به هلته ګران و، دا نور څیزونه ارزان. او بیا چې کله د غنمو حساب او د وسکو حساب اخلو نو وسکې هلته ارزانې وي او ډېرې به کېدي. نو چې کله د غنمو حساب وي نیم اوږی په تاسو لازم دی. اوږی یو مخصوصه پیمانه وه، د هغې نیمه حصه یعنې 2 کیلو تقریبا، او چې د وسکو شي نو 4 کیلو به ورکوئ، ځکه وسکې هلته ارزانې وي. یو حکمت خو پکې دغه دی. او دا 4 څیزونه د دې دپاره دي چې په دې کې زما په خیال باندې ګوره، خیال کوئ دا د خپله خبره کوم، زما په خیال پکې دا حکمت کېدی شي چې یو شی ګران دی، بل ارزان دی، بل د هغې نه ارزان دی، بل د هغې نه ارزان دی، بل د هغې نه ارزان دی. نو چې څنګه په دې څیزونو په قیمتونو کې اونچ نیچ دی، دغه شانې په مالدارو کې خو هم کیټګرۍ وي که نه. یو به د 80,000 مالداري، بل به د 80 لکو مالداري، بل به د 80 کروڑو مالداري، بل به ارب پتی. انو چې کم سړی ارب پتی دی هغه هم په دې پورې نښتی دی چې 120 دي که 125 دي، او کم سړی د 80,000 مالدار دی هغه هم په دغه پورې نښتی دی. دا ظلم نه دی؟ نو اوس چې یو سړی نن سبا د وسکو په حساب باندې ورکوي تقریبا 1350 روپۍ جوړېږي د یو کس. نو چې کم سړی کروڑپتی یا ارب پتی دی پکار دی چې هغه د وسکو په حساب باندې ورکړي که نه، او چې کم سړی لکپتی دی نو هغه پکار دی چې بیا د کجورو په حساب باندې ورکړي 2,500 روپۍ به جوړېږي. دغه شانې وربشو به 3,500 روپۍ جوړېږي. او بس په دقه یو غنم پورې نښتي یو، وایي پلاني خو 120 ویلي دي، تا 130 ویلې، او هغه 130 ویلې، تا 140 ویلې، په دقه 115 روپو کې موږ نښتي. او نو د خدای خاطر وکړه یو خبره خو دغه چې دا پیسې د جیب نه وباسو که نه، په دې اخلاص باندې وباسو چې الله دا ستا حکم دی او زما د غریب مسلمان رور حق دی، دا مې راویستلې، د 120 په ځای مې 150 ورکړه. په کال کې یو ځل خبره ده که نه، هغه د قربانۍ خبره تاسو ته ویلي نو چې خبره د سرسایه راشي که نه، او نو په دغه 15 روپو کې جګړی، خو چې خبره د قربانۍ راشي نو بیا وایي لکه په کال کې یو ځل قرباني ده. مونږ درې 4 کسه ملګري یو، زه ته منډایې ته لاړ شه او څاروی واخله، خو ښه سورب څاروی وګوره، ګوره کال کې یو ځل قرباني ده، خیر دی که 3,000 روپۍ ګراني. حاجي صاحب دغسې ده که نه، دا بس دغسې کوي خلک که نه، خیر دی که 3,000 روپۍ ګراني، خو ښه څاروی واخله، په کال کې یو ځل قرباني ده، دویم په کال کې یو ځل سرسایه ده که نه، خیر دی که 15 روپۍ ډېرې شي. انو په دې کې بله خبره ده چې هلته څاروی مضبوط او طاقتور اخلي نو پای کې غوښې کور ته را روانې دي، نو که پایې ډېرې ولګي وایي زه بدل یې کور ته را روان دی. دلته بدقسمته د دې سرسایې په حواله باندې ده چې دا خو غونډې لاړې د غریب جیب ته ماله خو هېڅ میلاو نه شو. نو نن سبا ما بله اوس تپوس وکړو، نو یو کس راته 2300 روپۍ باندې من ووي چې 2300 روپۍ من د مونږ نه اخلي، دکاندار راته وي. نو ما دا خبره هم په قیمتي خرید باندې پکار ده چې تی پسه اخلي، خو زه احتیاطاً به مونږ په قیمتي فروخت باندې وکړو. نو بیا پرون بل یو دکاندار پکې 2400 وي، بل پکې 2500 وي، نو ما مونږ پکې خپل احتیاط کړی دی چې عام طور دا مقدار 2 کیلو جوړېږي او مونږ یې 2 سیره حسابو. نو هغه چې کم اونچ نیچ په دې ریټونو کې راځي نو هغه کمی به شی هغه په دغه کې پوره کېږي. لہذا کم سے کم 120 روپۍ تاسو د یو کس په سر باندې سرسایه ورکړئ، انشاءالله دغه به صحیح ښه. بیا چې څه مسله چاته یې هغه تپوس کوو. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا. ستا هغه کار پکې هم پوره شو که نه. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه.